د یو نعمت او د خوشحالۍ په وخت کې د باجی سورني وهلو په شریعت کې څه حکم دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو دوه قسمه اوازونه دي، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة، چې په دغه اوازونو باندې په دنیا او په آخرت کې لعنت کړی شوی دی. دا یو ډیر کریه او ډیر ناپسندیده اوازونه دي. مزمار عند نعمت، د نعمت په وخت کې باجی سورني وهل دا یو ملعون आवाज دی، یو ډیر ناپسندیده आवाज دی. ورنت عند مصیبت، او د مصیبت په وخت کې چغو سریوال چې کم شریعت منع کړی دا، چې کم صحیح مسلم کتاب الایمان کې حدیث سے نبی رسول الله فرمایي لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیت، چې د غم په وخت کې څوک خپل مخونه وهي، خپل ګریوانونه شلي، د جاهلیت په شان आवाजونه او چغې سوري وهي، نو دا زمونږ نه دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د علم نه قربان چې 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې کله چاته یو نعمت حاصل شي، لکه څرنګه چې مونږ او تاسو ته د ازادۍ دا ورځ چې کوم د خدای پاک د طرف نه یو نعمت میلاو دی، په دغه ورځ باندې خلک دا سورني باجی غږی د دې په باره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو ته یو نعمت حاصل شي، د دغه نعمت په سله کې، د دغه نعمت په بدله کې باجی سورني وهل دا یو داسې یو ناکار عمل دی چې په دنیا او آخرت کې په دې باندې لعنت کړی شوی.